نبی علیہ السلام وی او د دق عمل د وجنه دا صحابي جنتی دی چې د سینه ټول مخلوق ته صفا رکی اچا سره بغض او حسد نشته دی. علما وايي خیسته اخلاق پیژنې، خیسته اخلاق دا نه دي یوازې چې ته نرمې خبرې وکړه، نه نرمې خبرې خیسته اخلاق نه دي، دا نرم مزاجی خود خیسته اخلاق ترجمانی کی دا اخلاق ندی. بہترین اخلاق چی دی اغدادی چی دی زڑکی دی دا چاتم بد اراده نی، دا بہترین اخلاق. چڑکی دی ورطا بد خیالی و پظاہر و سرخکولی خبری که دا اخلاق تی که دا منافقت تی، دا اخلاق ندی. ظاہری دخلے دا نرم مزاجی چې دا اخلاق ندی، خو اکثر دا د هغې اخلاقو ترجمانی کوي، ځکه خلق وي دا سړی خوش اخلاق دی، نرمې خبرې راوځي، دا د هغې ترجمانی کوي. بهترین اخلاق دا دی چې ته د هر چا ته د خپله سینه صفا کړي، هر چا د پاره خیرخواهي شروع کړي، دا بهترین اخلاق. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو توی اکمل المؤمنین ایمانا، کامل مومن در تو خیم تاسو کې د چا ایمان کامل لے او خیم در تا صحابو ورتوی او اخیا وی کامل مومن اغدے چی د چا اخلاق خیستوی، دا کامل مومن دی. بیا ورتوی پتل د میزان کې در د ټولو نه وزنی شی وخیما چې تل د نیکو بدرنی درنی تلک بدرونوالے پیدا کی. صحابہ کرام ورتوی او وخیا د دواړو جهان سردار ورتو فرمایل دا بهترین اخلاق. نو بظاهر ارچا سره نرم لهجه چلے او دند دی ار سړی ته کینه او حسد او بغض پروت، دا اخلاق ندی. پدې اخلاقو نشه کامیابی دی. نن مسلمان پدې کې پروت ته چې دا مسلمان بسنګ رسو ته د مسلمان سره سره ویه کې مسلمان د مسلمان ته په ډوبه کې پروت دی بسنګ رسو دی بسنګ دوکا کوم دله به نقصان څنګه کوم او رسوم به څنګه ادا مسلمان دی لږ ګریوان کې سوچو کی کنه چې د دانیت چې دی بسنګ رسوم دا دکانداران چې سار کینی وی څوک پر رسوم نه اسیدا مسلمان دیکھے نا سوی سوک ونن رسوم سوک بدو ککو چانا بڑیر علما سدی سے انپڑا کس ونن سنگ موماما چڑیر پا خبرو نپوئی گی چی دا سیس پہ گران خرس کم پدی تم دکاندار ناست دا مسلمان دے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتی دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من اقال مسلمن اقال اللہ عصرته یوم القیامہ، چاچی د یو مسلمان سر اقاله وکړه. اقاله ستوائی یو دکاندار دیس یو سیزی خرس او اغی کس ورل اغسیز ورز نیمه پس واپس رو د توائی استعمال کڑے میں نہ دے، زوڑ کڑے میں نہ دے، موسم تلے نہ دے، خو بس پا دیسیس خپاو ما واپس میں رو. بس دا دکاندار دے چی دے دکان کولاوی ہو یو 20 لیٹا پکی وہ لگی ولی پکی دا 20 لیٹا لگے زکا پکی لگوم چرانات تیزی چی دے گاک تا دا کلر بل شان خکاری تا دا رنگارنگ لیٹو نا ولی پا دکان کے لگے دا تا گاک دوکا کئی کنا. نو اول اورس چی دکان بنیاد دینو دا دوکی ارادو تا مسلمانی. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه با د وریس پورس دکانونه د وخت بند کړل، د کپړې کاروبار دکانونه بند کړي د وخت. ولې وینن ور پورا نشته دی، رڼا پورا نه دا، د کپړې کلر صحیح نه ښکاري، اسې نه چې چاته دوکه میلاو شي. یو ورځ ته د خپل خادم او نوکر ته وی دا تان کدی پچا خرڅو نو پدی کې نقصان دی. اب ورطا اول اوخی بیا بی پی خرس کی دا نه چې پچای خرسوم اوخی ورطا چی دی که دا نقصان دی وسی علی دی بوی گاڑی خرسوم ولی خرسای دا خودیر خکولی گاڑی دی انجنی والی دی انجن را بانی را روان دی
یو سړی ګورم چې دوکای کوم چې د انجن پاغه وا دا مسلمان دی دې مانځه ته ودرېږي دې به سجده لګي الله ته دې که په ظاهره ښکلې خبرې کوي نو څه پې کوي دا اخلاق دي ګاډې خرڅو بولې غټ نقصان پکې راوتې چې په بلې واړو بمبې ورته وایي دا نقصان دی پکې سره د دې الې کنی دی که هغه اغوستو وادي کنی غستو جنادي دي نو دا مسلمان دی چې دې فکر کې پروت دی چې دا تاوان په چا واړو اگر نوکر تو وی ګورې دې کپړه کې دا نقصان دی ګاک په خبرې ګاک راغی هغه نه یېرو هغه تانې پې خرڅ کو امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه راغی مانځه کې رپولدین نه کوم ځکه چې دا د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دی دغه مسلک دی کنه چې نقصانی شی خرڅه هغه چاته نه خیدا دا هغه مسلک نو یوازې مونږ کړو کنه تجارت هم کړو ته د تجارت تپوس کړي دی د تجارت تپوس هم وکړه کنه چې امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه تجارت په کومه طریقه کوي مونږ داغه په طریقه کوي نو د تجارت تپوس هم وکړه دا تپوس هم وکړه کنه چې د مور به څنګه خیال ساتم مور به په سورلۍ کې نه ونی او مهار به نیولې وروان خلق په بازارونو کې ولاړو امام اعظم ابو حنیفه مهار نیول د چا مهار اونیو تا خو د وخت فقیه دی وی په سورلۍ مور ناسته د مهار نیولې دی سرګي روانه کړې دومره به د مور احترام چې راغې تپوس وکړو هغه وی هغه تان مې خرڅ کړی هغې کې هغه نقصان وی هغه نارانهیر شوي امې نو ویلې هغه څیز مې خرڅ کړی امام صاحب ورته نو دی ویلې وی نه وی ښه د سړي نښې راته ښیه په نښو یې د سړي کلی معلوم کو چې دا د دغې کلي او بیا یې سورلي په کرایه ونیو او د هغې سړي کلي ته لاړ هلته یې هغه سړی معلوم کو ورته وی دا کپړه په تا باندې زما دکان نه در خرڅه شوې وه په دې کې دا نقصان هغه تا ته نه ویلی شوی ما ته په هغې نقصان خبر کړې که اوس دا کپړه الې او که ما ته یې واپس کوې ستا خوښه مسلمان سره خیرخواهي شته مسلمان نن د مسلمان سره خیر خو گاونډي ته څنګه په ډوبه کې پروت دی الله اکبر خبروا دې منه خدای دې خبروا مده دې حالات خدای دې په مونږ رحم وکړي راشه د گاونډیانو حالات وګورئ یو گاونډي بل ته داسې پروت دی کنه ته به وایې چېرته دا د په گاونډ حربي کافر پاتې کیږي د سره حکم د جهاد شوی دی داسې حال دی د مسلمان سره نبی علیہ السلام فرمایي چې دله دې ګاک دا سیز واپس راوړه وایي چې دا مې نه دی خوا دی ورته وایي هو پیسې دې واپس واله او دا سیز راکړه ښه په خوشحالۍ تقریر به ورته نه کوي پیسې به ترې نه کموي که پیسې ترې کمې کړي بیا اجر نه میلاوي تقریر یې ورته وکړه بیا اجر نه میلاوي اوس په تاسو ته خپل اندازه شي د دکاندار نه چې موږ څه شی اوسه بیا یې واپس وړو دا ورته څوک ویلی شي چې واپس کوم کله ورته وایي دا رنګ بدلوم هلکه د هغه تقریر شروع کوي که نه نو دی ورته دا ویلی نه شي چې زه یې واپس کو هغه تا ته وایي کلر بدلوم وایي کلر بدلول وروستو خبره ده که دا سیز واپس کوې نو دلته یې کېږده هم پیسې دې واله هغه چې دا ته څنګه ښه سړی شوې وایي نن چې